السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहब نن چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت ابو حذیفه بن عتبه، د دوی کنیت ابو حذیفه و او د دوی نامه هشام یا هاشم یا قیس حسل او مقسم بیان شوی دی. د دوی والده ام صفوان و چې نامه فاطمه بنت صفوان و او دوی ډیر لوړ دن وو او ډیر ښایسته مخ دوی لرلو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې د داخلېدو نه مخکې دوی په اسلام کې شامل شوي وو. په سرب کې چا ایمان راوړی و پای کې دوی شامل وو. د دې په ذکر کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې ابو حذیفه بن عتبه چې د بني امیه وو، د دوی د پلار نامه عتبه بن ربیعه وه او د قریش په سردارانو کې هغوی شامل وو او ابو حذیفه جنگ یمامه کې شهید شوي وو چې د حضرت ابوبکر په زمانه کې د حضرت ابوبکر د خلافت په زمانه کې د مسلمه کذاب سره شوی وو. حضرت ابو حذیفه د حبشې طرف ته چې کوم دواړه هجرتونه وو هغې کې شامل شوي وو او د دوی اهلیه حضرت سهله بنت سهیل هم دوی سره هجرت کړی وو. د دوی اهلیه حضرت سهله بنت سهیل هم دوی سره هجرت کړی وو. د حبشې د هجرت باره کې مخکې هم د صحابه په ذکر کې د دې ذکر شوی دی چې څنګه شوی او ولې شوی وو. حضور فرمایي چې دلته به هم په اختصار ذکر وکړم. په مختلفو تاریخي کتابونو کې او حدیثونو کې چې لیکلي دي مرزا بشیر احمد صاحب چې نسخه اخذ کړی دي نو هغه به مختصر یا د هغې نه به یو څو خبرې زه واخلم او بیانوم به. هغوی لیکي چې کله چې د مسلمانانو تکلیف تر انتها ورسېدو او قریش په خپلې اظهاررسانۍ کې هم ترقي وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته وفرمایل چې هغوی د حبشې طرف ته هجرت وکړي او دا یې وفرمایل چې د حبشه باچا انصاف پسنده دی، عادل دی او د هغه په حکومت کې په چا ظلم نه کېږي. په هغه زمانه کې حبشه یو مضبوط عیسائی حکومت و او د هغه ځای باچا به نجاشي بللی کېدو. د حبشې سره د عربو تجارتي تعلقات هم او چې کله دوی هجرت کول ته لاړل د هغه بادشاه چې کوم خپل نامه وه هغه اسما، هغه یو عادل بیدار مغز او مضبوط بادشاه و
بهرحال چې کله د مسلمانانو تکلیف تر انتها ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغوی ته دا ارشاد وفرمایلو چې چا لپاره چې ممکنه ده هغه د حبشې طرف ته هجرت وکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دا فرمایلو په د نبوت په 5م کال کې د رجب په میاشت کې 11 سړو او 4 ښځو د حبشې طرف ته هجرت کړی و او په هغې کې چې کم زیات معروف نامې دي هغه دا دی حضرت عثمان بن عفان او د هغوی اهلیه رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، ابو حذیفه بن عتبه چې چا ذکر کېږي لګیا دی دوی هم په همدغه وړومبۍ ډلې کې شامل وو. عثمان بن مظعون، مصعب بن عمیر، ابو سلمه بن عبدالاسد او د هغوی اهلیه ام سلمه. حضرت میاں بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې دا یوه عجیبه خبره ده چې په دغو ابتدایي مهاجرینو کې زیاتره هغه خلک وو چې د قریش طاقتوره قبیلو سره تعلق لرلو او کمزوري خلک په دې کې کم ښکاري او دینه دوه خبرې معلومیږي. لومبۍ دا چې د طاقتور قبیلو سره تعلق لرونکي خلک هم د قریش د ظلمونو نه محفوظ نه وو، او بله دا چې کمزوري خلک مثلا غلامان او وغیره هغه وخت هغوی داسې د کمزورۍ او د بېوسۍ په حال کې وو چې د هجرت طاقت هم نه لرلو. کله چې دغو مهاجرینو د جنوب طرف ته سفر کولو او د شعیبه مقام ته ورسېده چې هغه زمانه کې د عربو بندرګاه وه، نو د خدای پاک داسې فضل وشو چې هغوی ته یو تجارتي جهاز ملاو شو چې د حبشې طرف ته روانېدو ته بلکل تیار وو. نو دوی په هغې کې سواره شو او چې حبشې ته دوی ورسېدل نو مسلمانانو ته ډېر د امن ژوند نصیب شو او آخر د قریش د ظلمونو نه دوی خلاص شو. خو لکه څنګه چې ځینو مورخینو بیان کړي دي چې لا دوی ته مهاجرینو ته په حبشې کې لا زیات وخت نو تېر شوی چې یو افوا تر دوی راورسېده چې ټول قریش مسلمانان شو او په مکې کې اوس بیخي امن دی. د دغه خبر نتیجه دا شوه چې اکثر مهاجرین بغیر د سوچ نه او په څه پوهېدو دوی واپس راغله. د دغه افوا باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سره رڼا اچولې ده چې دا څنګه خوره شوې وه او څه وجه وه د دې. هغوی لیکي د مختلفو تاریخونو چې هغې اخذ کړي دي چې په حقیقت کې دا بیخي د دروغو افواو بې بنیاده وه چې دا دې لپاره شوې وه چې د حبشې مهاجرین دې واپس راشي او هغوی دې په تکلیف کې واچولی شي او دې لپاره به دا قریش مشوره کړې وي. خو که زیات په غور ورته وکتې شي نو په دغه افواو د مهاجرینو د واپسۍ چې کومه کیسه ده ټوله دا بې بنیاده ښکاري. خو هغوی لیکلي چې که دا صحیح وګڼلی شي نو ممکنه ده چې د دې په شا هغه واقع وي چې په ځینو حدیثونو کې بیان شوې ده او لکه څنګه چې په بخاري کې هم راغلی ده او دا واقع دا ده چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې په صحن کې د سوره نجم آیتونه تلاوت کړي وو او هغه وخت هلته د کافرانو ډېر رئیسان موجود وو، ځینې مسلمانان هم وو او چې کله هغوی صورت ختم کړو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغوی سجده وکړه د سوره نجم ویلو نه پس ته، نو هغوی سره ټول مسلمانان او کافران هم په سجدې کې پرېوته. د کافرانو د سجدې وجه په حدیث کې نه ده بیان شوې، خو معلومیږي داسې چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په اثرداره اواز کې د آیتونه تلاوت کړ او آیتونه هم داسې چې پکې په خاص د خدای پاک د وحدانیت او د هغه د قدرت او د جبروت ډېر په فصیح او په بلیغ رنګ کې یو نقشه راکاږلې شوې ده او د خدای پاک د حسناتو یادګیرنه شوې ده او بیا ډېر په د روب نه ډک او د جلال نه ډک په دغه کلام کې قریش ورولې شوي دي چې که هغوی د خپل شرپسندۍ نه منې نه شو نو د هغوی به هماغه حل کېږي چې کوم د هغوی نه مخکې د کامونو شوی دی.
دا خلکو چې د خدای د رسولانو تکذیب کړی و. او بیا په آخر کې په دغه آیتونو کې حکم ورکړی شوی دی چې راشي او د خدای پاک مخه ته په سجدې کې پریوځي. او دغه آیتونو تلاوت نه پس چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او ټول مسلمانان په ناڅاپه په سجده کې پریوته، نو دغه کلام او دغه نندارې یوه داسې ساحرانه اثر په قریشو باندې وشو چې په هغوی باندې ډېر خاص او ډېر عجیبه اثر وشو چې هغوی هم بې اختیاره د مسلمانانو سره په سجده کې پریوته. حضرت میاں بشیر احمد صاحب لیکي چې دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې په داسې موقعو او د داسې حالات لاندې چې کوم بیان کړی شو، ځینې وخت د انسان زړه مروبه شي، هغه بې اختیاره یو داسې حرکت وکړي چې اصل کې د هغه د اصولو د هغه د مذهب خلاف وي. نو موږ دا لیدلي دي چې ځینې وخت یو ډېر سخت او ناګهاني آفت په وخت کې د خدای منکرم د خدای نامه واخلي، یا خو د خدای نامه واخلي یا رام د خولې نه وځي. نو قریش خو د خدای منکران نه وو، هغوی د خدای د هستۍ قایل وو او شریکان یې ورلپاره جوړول د بوتان. او نن هم موږ دا ګورو، نن سبا هم چې کله چې د خدای د منکرانو سره خبرې کېږي او چې کله هغې نه تاسو تپوس وکړئ چې که ناڅاپه که تاسو ته یوه مسله راپېښه شوه نو د خدای پاک نامه ستاسو ذهن ته راځي یا نه، یا د خولې نه راوځي او که نه، نو دوی دا مني چې راځي. نو بهرحال دا یو اثر و د دغه صورت د لوستو، د صورت د الفاظو د مسلمانانو د عمل چې د کافرانو چې کوم رئیسان وو هغوی هم په سجدې کې هغوی سره پرېوته. بهرحال د مسلمانانو هغه ډله ناڅاپه سجدې کې پرېوته، نو د دې یو داسې ساحرانه اثر وشو چې ورسره قریش هم بې اختیاره په سجدې کې پرېوته. خو داسې اثر عموماً صرف د یو وخت دپاره وي، یو انسان بیا ډېر زر خپل د اصل حالت طرف ته واپس لاړ شي. نو کافران هم بیا واپس لاړه او هغه شان د هغوی حال شو لکه چې څنګه وو. خو بهرحال دا یو واقع ده چې په صحیح حدیثونو نه ثابته ده او په بخاري کې هم راغلی ده. نو که د حبشې د مهاجرینو د واپسۍ خبر صحیح دی، نو داسې معلومیږي چې دغه واقع نه پس قریش د دې لپاره ناقلاره وو چې د حبشې مهاجرین دې واپس راولي. ولیدلي دي دا خلک، دې خلکو چې هجرت وکړو زموږ د لاسونو نه ووته، نو هغوی خپل همدغه کار چې کوم دوی کړی وو د دې په بنیاد دا افوا خوره کړه چې د مکې چې کوم قریش د هغوی مسلمانان شو، او دا چې اوس په مکې کې مسلمانان لپاره بیخي امن دی. او دا افوا چې کله د حبشې مهاجرینو ته ورسېده، نو هغوی لازمه چې هغوی دا واورېده نو ډېر خوشحاله شو، او چې دا یې واورېده نو د خوشحالۍ د جوش نه دوی واپس راغله بغیر د سوچ نه، او په دې پوهېدو په دې باندې سوچ او په دې باندې پوهېدو نه بغیر هغوی واپس راغله. خو چې کله هغوی ته مکې ته واپس راغله نو د حقیقت نه خبر شو. نو دې کې ځینې خو په پټه او ځینې د اثر لرونکي طاقتوره د قریش د رئیس په حفاظت کې مکې ته واپس راغلي او ځینې بیا واپس لاړه. نو که د قریش د مسلمانېدو په افوا کې څه حقیقت وو، نو صرف دومره وو چې د سوره نجم په تلاوت کې چې کومه سجده کولو واقع ده دا چې کومه بیانه شوې ده. بهرحال خدای ښه خبر دی. که د حبشې مهاجرین واپس راغلي وو نو په دې کې بیا اکثر بیا واپس هم لاړه، او قریش چونکې ورځ تر ورځه په تکلیف ورکولو کې ترقي کوله او د دوی ظلمونه ورځ تر ورځه زیاتېدلی کېدل، نو ځکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وینا نورو مسلمانانو هم پټ په پټه د هجرت تیاری شروع کړی وو، او چې څنګه ورته موقع ترلاسه کېدې نو دوی ورو ووته. او دا د هجرت سلسله داسې شروع شو چې آخر د هغو مهاجرینو د حبشې د مهاجرینو شمېر تر 100 پورې ورسېدو چې پکې 18 ښځې هم وی. او مکې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر کم مسلمانان پاتې شو. دغه هجرت ته ځینې مورخین د هجرت حبشه ثانیه نامه هم ورکوي. یو ړومبی هجرت او بیا وروسته چې کوم نور خلک لاړل نو هغې باره کې دا ویلي کېږي. همدغه شان چې کله بیا وروسته د مدینې طرف ته د هجرت اجازت میلاو شو نو ابو حذیفه او سالم چې د هغوی ازاد کړي غلام وو دواړو د مدینې طرف ته هجرت وکړو.
لومبه هجرت خو د حبشې طرف ته کړی وو. په هغه زمانه کې بیا واپس هم راغلل. بیا دویم هجرت هغوی د مدینې کو چېرته چې هغوی دوی دواړه د حضرت عباد بن بشر کره ایثار وو. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت ابو حذیفه او د حضرت عباد بن بشر ترمنځ د مواخات قائم کړی وو. ورورولي د دوی ترمنځ قائم کړی وه. حضرت ابو حذیفه د حضرت عبدالله بن جاش سریه کې هم شامل وو. دا سریه چې د عبدالله بن جاش وه د دې تفصیل او د دې پس منظر چې کم تفصیل سره د خاتم النبیین کې دی هغه وړاندې کوم. مکې یو رئیس کورز بن جابر بن فهری د قریش د یوې ډلې سره ډېره په چالاکۍ د مدینې په یوې وښاړې چې د ښار نه صرف د 3 میله په فاصله وه په هغې باندې ناڅاپه حمله وکړه او د مسلمانانو اوښان وغیره لوټ کړه او ځان سره یې یوړه. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې خبر شو نو هغوی فوراً زید بن حارثه ځان پسې امیر مقرر کړو او د مهاجرینو یوه ډله ځان سره کړه او د هغه پسې روان شو او صفوان پورې چې د بدر سره جوخت یو ځای دی هغې پسې لاړه خو هغه بچ شو ووت ولده نه. دا غزوه بدر الاولی هم بللی کېږي. بیا لیکلی دي چې د کورز بن جابر دا حمله یو معمولی حمله نه وه چې د خانه بدوشانو د بدوانو له طرفه شوې وه، څه غارتګري نه وه د هغوی. یعنې داسې نه وه چې یو بدو راغو حمله یې وکړه او په جهالت کې صرف د غلا یا ډاکې لپاره حمله کړې وه، بلکې هغه یقیناً د قریش له طرفه د مسلمانانو خلاف خاص ارادې سره راغلی و. بلکې ممکنه ده او بالکل ممکنه ده چې د هغه نیت خاص رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سات ته د زیان رسولو و. خو هغه چې وکړه چې مسلمانان تیار دي د هغې په اوښانو یې لاس پاک ووت. دې نه دا هم معلومیږي چې د قریشو دا اراده کړې وه چې په مدینې باندې به چاپې وي او مسلمانان به تباه و برباد کړي. د کورز بن جابر د دغې ناڅاپي حملې طبعا مسلمانان ډېر زیات ویرولي وو او په وحشت کې مبتلا کړي وو. او چونکې د قریش د رئیسانو دا تړکه له مخکې نه موجوده وه چې موږ په مدینې باندې حمله کوو او مسلمانان به تباه و برباد کو، نو ځکه مسلمانان ډېر سخت فکرمنده شو او همدغه خطرات چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ولیده نو دا اراده وفرمایله چې د قریش حرکتونه به د جوخت نه د معلوم کړی شي او معلومه دې کړی شي او دې کړی شي چې دوی منصوبې څه دي او د دوی ارادې څه دي او د دوی د کتو لپاره څه داسې تدبیر دې وکړی شي چې جوخت نه د دې معلومات ملاویږي چې په وخت اطلاع وشي په مدینې باندې هر قسمه د حملې چې کومه خطره ده نو دا دې محفوظ وساتلی شي. نو په دغه غرض رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د اتو مهاجرینو یوه ډله تیاره کړه او مصلحتاً په دغه ډلې کې داسې خلک ساتلي وو چې د قریشو د مختلفو قبیلو سره دوی تعلق لرلو چې د قریش د پټو ارادو باره کې خبر ترلاسه کولو کې د اساني وي. او په دغه ډلې کې هغوی خپل د ترور زوی عبدالله بن جهش په دغه ډلې امیر مقرر فرمایلی وو. په دې کې حذیفه بن عتبه هم شامل وو او په دغه خیال چې دغه ډلې د غرض او د غایت نه عام مسلمانان د خبر نه وي او چېرته ته معلوم ونه شي هغوی چې په دغه سریه روانه کول نو دغې امیر ته هم دا نه وایي چې تاسو چېرته روان یې په کوم غرض تاسو لېږلی کېږي، بلکې چې هغوی روان وو د هغې په لاس کې یو سرمهر خط ورکړی وو، یعنې مهر لګېدلی او خط یې ورله ورکړی وو. دا یې ورته فرمایلی وو چې په دې کې تاسو لپاره
هدایت لیکل شوی دي او چې کله تاسو د مدینې نه ځای ورته خولو چې هغه طرف ته 2 ورځو سفر وکړي نو بیا به دا کولاو کوي او د دې د هدایت مطابق چې کم په خط کې لیکلي دي عمل وکوي. نو حضرت عبدالله او د هغوی ملګرو د خپل د آقا د حکم مطابق هغوی روان شو. د حضرت عبدالله او د هغوی ملګري د خپل د آقا د حکم مطابق روان شو او چې د 2 ورځو سفر هغوی وکړو نو حضرت عبدالله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دا فرمان کولاو کو وکړو نو پای کې د الفاظ لیکل شوي وو چې تاسو د مکې او د طایف ترمنځ چې کومه د نخله وادي دلته لاړ شئ او هلته د قریشو حالات معلوم کړئ او موږ خبر کړئ او چې د مکې سره دونه جوخت تاسو د خبر رسانۍ دا کار کوي دا ډېر نازک کار دی. نو ځکه د خط د لاندې هغوی دا هدایت هم لیکلی و چې دغه میشن معلومېدو نه پس ته که ستاسو څوک ملګري په دغه ډلې کې شاملېدو کې څه تعامل لري نو هغه ته واپس راتلل پکار دی. او واپس راتلل غواړي نو هغه ته د واپس راتلو اجازت دی. نو حضرت عبدالله د هغوی هدایت خپلو ملګرو ته واورولو او ټولو یو ځای دا ووایي چې موږ په خوشحالۍ ټولو په خوشحالۍ ځان دغه خدمت لپاره وړاندې کوو. دا وایي چې موږ حاضر یو. دې نه پس دا ډله د نخلې طرف ته روانه شوه او په لاره کې سعد بن ابي وقاص او د عتبه بن غزوان ورک شو او هغوی د هغې په لټون کې خپلو ملګرو نه لرې شو او ډېر د تلاش نه باوجود هم ورته میلاو نه شو او دا ډله صرف په 6 کسانو باندې مشتمله وه. دا 6 کسان په مشن روان شو مخکې او دا وړه شیان ډله چې کله نخله ته ورسېده او په خپل کار کې مصروفه شوه یعنې په دې کې چې ځان یې خبرولو چې د مکې د کافرانو ارادې څه دي د مدینې باندې د حملې اراده خو نه لري د دې منصوبه څه ده اوس او دې کې ځینو د راز د اخفا په خیال د خپل سر وختم خریلی وو چې که لارې کم خلک چې تېرېږي نو هغوی دا وګڼي چې دې د عمرې په خیال راغلی دی او څه قسمه شک پې ونه کړي. خو دې چې هلته رسېدو باندې ډېره موده لا نه وه تېره چې هلته نه د قریش یو وړه شان قافله هم هلته راغله چې د طایف نه د مکې طرف ته روانه وه او دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ راغلی او هغوی خبر شو چې دا مسلمانان دي نو هغوی دې سره جنګ کولو لپاره ورته مخامخ شو او مسلمانانو یو بل سره مشوره وکړو چې اوس به څه کول پکار دي ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو دوی د خبر رسانۍ لپاره لیږلي وو پټې خبر رسانۍ لپاره لیږلي وو خو بل طرف نه د قریش جنګ شروع شو او دواړه ډلې اوس یو بل ته مخامخ وې او بیا طبعا دا اندېښنه هم وه چې اوس چې د قریش دغه خلکو د قافلې خلکو د مسلمانان ولیده نو د دوی د خبر رسانۍ دا راز به هم پټ پاتې نه شي او یو ګرانه پکې دا هم وه چې د ځینو مسلمانانو دا خیال و چې شاید چې دا ورځ د رجب یعنې د شهر حرام یعنې د عزت والا چې کومه میاشت ده د حرمت چې کومه میاشت ده د هغې اخرنۍ ورځ ده او په دې کې د عرب د قدیم دستور مطابق د زوړ دستور مطابق جنګ نه دی کېدل پکار او ځینو دا ګڼل چې رجب تېر شوی دی او شعبان شروع شوی دی او ځینې روایتونو کې دا هم دی چې دا سریه په جمادی الاخر کې لېږلی شوی او شک دا و چې دا ورځ د جمادی ورځ دی یا د رجب ورځ ده چې دا ورځ د جمادی ورځ ده یا د رجب ورځ ده خو بل طرف ته د نخلې په وادي کې هم او بل طرف ته بیا د نخله چې کومه وادي وه دا هم عین د حرم د علاقې په حد کې وه او دا ظاهره وه چې که نن څه فیصله څه فیصله نه وي شوې نو په بله ورځ به دا قافله د حرم په علاقه کې داخله شوې وي او د هغې حرمت به یقیني به نو دغه خبرو باندې چې دوی سوچ وکړو نو دغه 6 مسلمانانو هم دا فیصله وکړه چې په قافلې باندې به حمله وکړي او یا خو به د قافلې کسان بندیوان کړي او یا به ووژني نو هغوی د خدای نامه واخیسته او حمله وکړه او د دې په نتیجه کې د کافرانو یو سړی چې نامه یې عمرو بن الحضرمي و هغه ووژلی شو
او 2 کسان پکې قید شو او 4 تن وتښتېد د مسلمانانو هغه ونیولی شو او همدغه شان د دوی چې کوم د تجوزو چې د دوی یا د ونیولی شي یا د ووژلی شي نو د کامیابېدو نه پاتې شو او دې نه پسې چې مسلمانانو د قافلې په سامان باندې قبضه وکړه او د قریشو تن بچ شوی و تللی و نو یقین دا و چې اوس د دغه جنګ خبر به زر مکې ته ورسي نو عبدالله بن جحش د هغوی ملګرو د غنیمت سامان زر راغونډ کو د مدینې طرف ته واپس شو مستشرقین هم په دې باندې اعتراض کوي چې دا ګوري چې دا له قصده دا لېږلې شوې د حمله د قافلې له قصده په قافلې باندې دا حمله شوې وه حضور فرمایي چې دا بیخي غلطه خبره ده حقیقت دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو چې صحابه په قافلې باندې حمله کړې وه نو هغوی ډېر سخت خفه شو او په روایت کې دا راځي چې کله دا ډله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او دوی ته د ټولو کیسې خبر شوی ورله ورکړو نو هغوی ډېر سخت خفه شوي وو او دا یې فرمایلي وو چې ما تاسو له د حرمت په میاشت کې د جنګ اجازت نه ورکړی او بیا هغوی د غنیمت مال اخیستنو هم انکار کړی و چې دی نه به زه هېڅ هم نه اخلم په دې باندې حضرت عبدالله او د هغې ملګري ډېر سخت پیمانه شوي وو او شرمنده وو هغوی دا خیال کولو چې بس اوس به موږ د خدای او د هغه د رسول د خفګان په وجه ووژلی شو تباه به شو ډېره سخته ویره په هغوی کې پیدا شوې وه او صحابه هم هغوی سخت ملامته کړي وو چې کوم د مدینې اصحاب هغوی ورته وی چې تاسو هغه کار کړی دی چې د کوم حکم تاسو له نه ورکړی شوی او تاسو د حرمت په میاشت کې جنګ کړی دی حالانکه دغه جنګ خو تاسو بیخي تاسو د جنګ حکم نه ورکړی شوی او بل طرف ته قریش هم شور جوړ کو چې مسلمانانو د حرمت د میاشت حرمت خراب کړی دی او چې کم تن وجل شوی و یعنی امر بن الحضرمي هغه یو رئیس سړی و او هغه بیا د عتبه بن ربیعه د مکې چې کوم رئیس و دغه حلیف هم و نو ځکه هم د دغه واقعې په وجه د قریش ډېر سخت راپارېدلي وو او هغوی د مخکې نه هم زیات په جوش د مدینې باندې د حملې تیاري شروع کړه بهرحال په دغه واقعه په مسلمانانو په کافرانو دواړو کې ډېرې زیاتې خبرې شوې چې پورې دوی د حرمت په میاشت حمله کړې ده حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي په سیرت خاتم النبیین کې چې آخر بیا د قرآن دغه وحی نازله شو د مسلمانانو د تشفي سبب جوړه شو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا یعنی دا خلک تا نه تپوس کوي چې د حرمت په میاشت کې جنګ کول څنګه خبره ده نو دوی له جواب ورکړه چې بېشکه د حرمت په میاشت کې جنګ کول یوه ډېره بده خبره ده خو د حرمت په میاشت کې د خدای د دین نه خلک په جبر ودرول او د مسجد حرام او د حرمت د میاشت د دواړو کفر کول یعنی د دې حرمت ماتول او بیا د حرمت په علاقه کې د هغه ځای چې کوم اوسېدونکي دي هغوی په زوره د هغه ځای نه وباسل لکه څنګه چې مشرکانو تاسو کوی لګیئ مسلمانانو باسې لګیئ نو دا ټولې خبرې د خدای پاک په نظر کې د خدای پاک مخې ته د حرمت د میاشت کې په د جنګ کولو په نسبت زیاتې بدې دي او دا زیاته بده خبره ده او یقینا د حرمت په میاشت کې په ملک کې دننه فتنه پیدا کول دغه قتل نه هم بدتره خبره ده چې کوم د فتنې د ودرولو لپاره وکړی شي نو ای مسلمانانو د کافرانو خدا حل چې اساسو په دشمنی کې دومره اړاندې دي چې په یو وخت مو په یو ځای کې تاسو سره د جنګ نه هغوی نه منې کېږي او هغوی به خپل د جنګ جاري ساتي ان تر هغه چې تاسو د خپل دین نه لرې نه کړي په شرط د دې چې د دې طاقت ورته ترلاسه شي نو د تاریخ نه دا ثابته ده چې د اسلام خلاف د قریش رئیسانو د خپل د خونی پروپاګاندا په د حرمت په میاشتو کې به هغوی جاري ساتله او
څومره د حرمت میاشتې دي په دې کې به هم دوی دا کارونه جاري ساتل او د دغه میاشتو کې چې کوم به اجتماعونه او سفرونه وو نه هغه به دوی فایده پورته کوله او په دغه میاشتو کې به خپلو مفسدانه کاروایونو کې به دوی نور هم زیات تیز شو او ډېره په بې حیایۍ به دوی بیا خپل زړه له د دروغو تسلي ورکوله چې هغوی به د عزت میاشتې به د خپل ځای نه به اخوا دېخوا منتقل کړي او دوی ته به هغوی د نصیب په نامه باندې به دا بللی کېده دا کار او د مسلمانانو سره خو هغوی د مکې فتح پورې نه ساتلی و بلکې انتها یې کړې وه او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب الفاظ استعمال کړي چې دوی خو غضب کړی و چې د حدیبیې د صلح په زمانه کې باوجود له دې نه چې ښه پوخ لوز دوی کړی و او د مکې او دې نه باوجود د مکې کافرانو د هغوی ملګرو د حرم په علاقه کې د مسلمانانو یوې حلیفې قبیلې خلاف جنګ کړی و او بیا چې مسلمانان د هغه قبیلې حمایت کې راووته د هغې خلاف په حرم کې دوی د تورې استعمال کړی و نو په هغې په جواب کې چې کوم خدای پاک د قرآن کې څه نازل فرمایلي دي نو مسلمانانو خو به تسلي کېده او قریش هم بیا ساړه شو او په دغه دوران د هغوی چې کوم دوه کسان بندیوانان کړي وو د هغې راخلاصولو لپاره د مدینې ته ورسېده خو تر اوسه پورې سعد بن ابي وقاص بله واپس نه و راغلی چا چې اوښه ورکه شوې وه او هغوی میلاو شوي هم نه وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې متعلق سخته خدشه لرله چې که هغوی د قریش په لاس ورغله نو قریش هغوی بلکل ژوندي نه پرېږدي نو ځکه هغوی د هغو قیدیانو د واپسۍ د هغوی دواړو واپسۍ پورې د قیدیان پرېښودو نه انکار وکړو چې کله کافران هغه قیدیان اخیستلو راغله نو هغوی ورته وویل چې دوی دواړه به تر څو چې هغوی دواړه واپس را نه شي زه به ستاسو قیدیان نه پرېږدم او تاسو دې لپاره هغوی انکار کړی و چې فرمایلي وو چې زما کسان چې کله په خیر مدینې ته واپس راورسي نو بیا به زه ستاسو کسان پرېږدم نو چې کله هغوی دواړه بیا راورسېده نو دوی فدیه واخیسته او دواړه قیدیان یې پرېښوده خو دغه قیدیانو کې یو تن و چې هغې باندې د مدینې د قیام دوران د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق فاضله او د اسلام د تعلیم د صداقت دومره ژور اثر شوی و چې هغه چې آزاد هم شو نو بیا هم هغه د واپس تلو نه انکار وکړو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمان شو او د هغوی په حلقه په ګوشانو کې شامل شو او بیا په آخر کې هغه په بیرمونه کې شهید شوی و او د هغه نامه حکم بن کیسان و حضور فرمایي چې که په ظلم او په جبر د خلک مسلمانان شوی وي خلک مسلمانان کول چا نو داسې به اسلام نه هغوی به داسې اسلام نه وي قبول کړی د ابو حذیفه باره کې دا هم راځي چې د بدر د غزا په ورځ هغوی د خپل د پلار مقابلې لپاره ورمخکې شوي وو ځکه چې د هغوی پلار له مسلمان نه وو کافرانو سره راغلی وو د هغوی پلار مسلمان نه وو او کافرانو سره راغلی وو نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه منع کوه ویې ورته فرمایل چې دا پرېږده څوک بل څوک به وژني یعنې څوک بل څوک پرېږده چې د سره جنګ وکړي نو بیا د دوی پلار او تره او ورور د دوی وراره وژلي شوي وو په بدر کې او ټول قتل شوي وو او په دې باندې حضرت حذیفه ډېر د صبر مظاهره کړې وه او د خدای پاک په رضا باندې راضي وو د خدای پاک په دغه مدد باندې شکر کړی وو چې کوم هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ښکاره کړی وو یعنې فتح یې ورله ورکړې وه او د دغه واقعې باره کې دا روایت هم میلادېږي او د ابن عباس روایت دی چې د بدر د غزا په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې تاسو که چا مقابله چې عباس سره وشي نو هغه د هغه ونه وژنئ ځکه چې هغه په مجبورۍ راوتی دی او قید به یې کوي خو قتل یې نه کوي نو په دې چې حضرت ابوحذیفه دا خبره چې حضرت ابوحذیفه واورېده چا ورته وویل نو هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ نه ویلي بلکې
یو ملګري ته ویلي چې موږ به خپل پلاران ورونه او خپلوان به وژنو او عباس به پرېږدو دا څنګه کېدی شي قسم مې د په خدای چې زه به ضرور په هغه باندې توره چلوم که زما مخې ته راغو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورسېده نو هغوی حضرت عمر ته وفرمیل چې یا ابو حفص د خدای د رسول د تره په مخ باندې به په د تورې وار کېږي نو حضرت عمر بیانوي چې دا وړومبی موقع وه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ماته د ابو حفص کنیت عطا کړی و نو هغوی ورته حضرت عمر ورته عرض وکړو چې یا رسول الله مله اجازه راکړه چې زه په تورې د هغه د بری والوزوم قسم مې د په خدای چې په دې کې نفاق دی چې دا خبره کړې ده نو حضرت ابو حذیفه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به بنې کړي و چې نه داسې به نه کېږي خو چې حضرت ابو حذیفه بیانوي چې زه د دغه خبرې شر نه چې کومه ما هغه ورځ کړې وه ډېره غلطه خبره مې کړې ده په امن نشم پاتې کېدی او داسې خبره مې کړې ده چې د هغې په وجه زه په امن اوس نشم پاتې کېدی همیشه به په ویره کې یم سوای له دې چې د شهادت مرګ ما دغه شر نه بچ کړي که زه د اسلام له خاطره شهید شم نو هله به زه پوه شم چې دغه شر راځه محفوظ شم چې کومه خبره ما کړې ده نو راوي بیانوي چې دوی ته د جنګ یمامه په ورځ باندې شهادت نصیب شوی و یوه خبره چې په جوش د خولې نه راوتې وه نو ویره ورته بیا پیدا شوې وه ټول عمر ورته دا بیا ویره وه ان تر دې چې بیا هغوی شهید شو حضرت عایشې دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکانو چې کم مړي وو هغه په یو کنده کې یو کوی کې د غورځولو حکم کړی و نو بیا هغې کې لړه کړی شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره جوخت ودرېد او ویې فرمایل چې یا د کوی خلکو تاسو هغه لوز رښتونې بیا مونته چې کوم ستاسو رب تاسو سره کړی و یعنې بوتانو ما خو یقینا هغه لوز وکتو چې رښتونې و چې کوم زما رب ما سره کړی و او که د خدای پاک دی نه مطلب دا واخیسته چې خدای پاک نو بیا هغه و چې کومه سزا چې تاسو ته میلاوېده هغه میلاوه شوه نو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ما خو هغه لوز وکتو چې رښتونی دی چې کوم خدای پاک ما سره کړی و چې زه به دوی له سزا ورکوم او په تا باندې به دوی غالب نه شي نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ووایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابو عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دغه خلکو سره مخاطب یې چې مړه شوي دي نو هغوی فرمایل چې یقینا دوی خبر شوي دي چې ستاسو رب چې ستاسو سره کم لوز کړی و هغه رښتونی و او بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق دوی په کوی کې لړه کړی شو نو د حضرت ابو حذیفه په مخ باندې د ناپسندیدګۍ اثر ښکاره شو ځکه چې د هغوی پلار هم په کوی کې لړه کېدلی و نو هغوی فرمایل چې ای ابو حذیفه قسم په خدای داسې معلومیږي چې لکه ستا پلار سره چې کوم سلوک کېږي لګیا ته دا په تا بد لګیا دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا سوال کړی و نو حضرت ابو حذیفه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله قسم مې په خدای چې د خدای او د رسول باره کې زه هېڅ شک نه لرم خو زما پلار بردباره رښتونی او صاحب الرای تن و او په خپل خیال کې چې هغه څه سم ګڼل نو هغه سم ګڼل خو بدنیتي پکې نه وه او ما دا غوښته چې د مرګ نه مخکې خدای پاک د هغه له د اسلام طرف ته هدایت ورکړي خو چې ما چې دا وکړه چې اوس داسې ممکنه پاتې نه ده او د هغه هم هغه انجام وشو چې کوم د هغه انجام شو نو دې خبره زه غمجن کړی یم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې د حضرت ابو حذیفه په حق کې د ښېګړې دعا وفرمایله او حضرت ابو حذیفه په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د شرکت توفیق ترلاسه کړی و او حضرت ابوبکر په زمانه کې په جنګ یمامه کې د 53 سره 54 کال عمر کې دوی شهید شوي وو حضور فرمایي چې اوس به زه یو ذکر کوم د جماعت د یو پخواني خادم او د سلسلې د مشر چې تر ورځو کې وفات شوي دي پروفیسر سعود احمد خان صاحب دهلوي دوی په 28 جنوري وفات شوي دي لله و انا الیه راجعون د دوی والد حضرت محمد حسن احسان دهلوي د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو همدغه شان د دوی نیکه حضرت محمد حسن خان صاحب د پټیلې مدرس هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام
د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل 314 صحابه په فهرست کې د دوی نمبر په 301 باندې لیکلی وو او داسې لیکلي چې مولوي محمود احمد خان صاحب مدرس ملازم پټیالا. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل تصنیف لطیف سراج منیر کې د فهرست د مهمانخانې د تیاری دپاره د چندې چې کوم فهرست دی او چا وغیره دغه د عنوان د لاندې د دوی نامه داسې لیکلې ده چې مولوي محمود حسن خان صاحب پټیالا. د پروفیسر سعود خان صاحب والد حضرت محمد حسن صاحب احسان دهلوي چې کله دغوی عمر 12 کاله و نو دوی د موقع ملاوه شوی د خطبه الهامیه په موقع دوی د توفیق ترلاسه شوی د خطبه الهامیه په موقع قادیان ته د تلو هغه عظیم الشان نشان په خپلو سترګو د لیدو. پروفیسر سعود خان صاحب په اپریل کال 1945 کې وقف کړی و. دوی علیګړ نه په فارسي کې بي اونرز کړی و او دوی سره د دوی د ورونو د وقف ذکر حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د کال 1955 په خطبه کې د جمعې خطبه کې فرمایلی دی چې زه دا ګڼم چې ماسټر محمد حسن احسان صاحب خپل داسې نمونه ښودلې ده چې د ستاینې وړ ده. هغوی یو معمولي مدرس وو، یو غریب انسان وو. هغوی فاقې کړي دي، خپل اولاد باندې تعلیم کړی دی او ګریجویټ کړي دي او بیا په 2 هلکانو کې 4 هلکان هغوی سلسلې ته سپارلي دي. هغوی 4 رڼو د دین خدمت کوي لګیا دي او تقریبا ټول په داسې اخلاص خدمت کوي لګیا دي چې کوم د وقف حق وي. او که دا ماشومان وقف نه وي او دا وواړه که یو ځای وي نو شاید چې 10-20 کاله پورې به خپل د پلار نامه روښانه کول او دا به یې وي چې زموږ پلار یو ډېر ښه انسان و. خو چې کله زما دا خطبه چاپ شي حضرت مسلم موعود فرمایي چې زما چې دا خطبه چاپ شي نو لکونو احمدیان به د محمد حسن احسان نامه اخلي او د هغه ستاینه به کوي، تعریف به کوي او وایي به چې ګورئ دا څومره باهمت احمدي و چا چې باوجود له دې چې غریب و هغې خپل و ماشومانو باندې اعلی تعلیم هم کړی و او بیا په هغوی کې 4 سلسلې ته وسپارل، یعنې وقف یې کړه. هغه ماشومان هم داسې نیکان ثابت شو چې هغوی ډېرې په خوشحالۍ د خپل لپاره قرباني قبوله کړه او په خپله طرفه هم دغه په فیصلې کې د هغه مرسته وکړه. په جون کال 1946 نه واخله تر اکتوبر کال 1949 پورې دوی په تعلیم الاسلام های سکول قادیان کې سبق ښودلو. سعود خان صاحب په اکتوبر کال 1949 کې 2 میاشتو لپاره دوی په جامعه احمدیه کې د انګریزي د تدریس لپاره د پروفیسر فرایض ترسره کړي دي. حضرت المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ دوی په کال 1950 کې غانا مغربي افریقې ته د دین خدمت لپاره لیږلي وو. دوی د احمدیه سیکنډري سکول غانا لومړي وایس پرنسپل وو او دې لپاره دوی په 13 اپریل کال 1950 د کراچۍ نه روان شوي وو او په 13 جون کاماسي ته رسېدلي وو. یعنې د مئی او د جون 2 میاشتو کې دوی دا سفر کړی وو. نن که موږ 5-6 غنټو کې رسو او حضور فرمایي چې په 1 جولای باندې دوی د احمدي سیکنډري سکول کاماسي کې د تدریس آغاز کړی و. د دوی چې کوم سفر او چې ولې پکې دونه وخت لګېدلی دې باره کې د دوی وراره عرفان خان لیکي چې د دوی ډومبۍ تقرر په ربوه کې په ډومبۍ تقرر د ربوه نه چې دوی غانه ته روان وو نو 3 میاشتو انتهایی د تکلیف نه ډک دا میاشت چې تقریبا د 2 میاشتو جوړیږي د سفر نه پس دوی کاماسي ته رسېدلي وو او په هغه زمانه کې په بحري جهازونه به بدلول او په سفر به مکملېدو، په هوایي جهاز نه بلکې په بحري جهاز بدله. نو دوی د کراچۍ نه عدن له روان شوي وو او 180 روپۍ وې او بغیر د خوراک والا ټکټ دوی په دې باندې اخیستی وو او د عدن نه غانا پورې دوی د بحري جهاز نه علاوه بسونو، ټرکونو او د هوایي جهاز په ذریعه نایجیریا پورې سفر کړی وو. د نایجیریا هوایي جهاز په 50 پاونډ باندې ټکټ اخیستو لپاره دوی خپل ټرانک او نور څیزونه خرڅ کړي وو او خپل ذاتي سامان په یو صدر کې تړلی وو. بیا د نایجیریا میشن هاوس پورې دوی د نایجیریا میشن هاوس نه تر غانا پورې دوی له د بس ټکټ ورکړی شوی و چې نایجیریا ته د رسېدو نه پس دوی د هوایي جهاز سفر کړی و نو خپل سامان دوی خرڅ کړی و په کال 1950 کې او بیا مخکې دوی غانې ته نایجیریا نه غانې ته په بس باندې روان کړی شوي وو. په کال 1950 کې د غربي او د شرقي افریقې او د هالند لپاره 8
د مبلغینو د احمدیت د مبلغینو د روانګۍ باره کې په تاریخ احمدیت کې د دې نامه د ټولو د فهرست په سر کې ده او هلته لیکل شوي دي په وړومبي نمبر باندې سعود احمد خان صاحب روانګي لاهور 15 ماه اوان 1409 هجري کال برای غانا. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په ارشاد باندې دوی په کال 1958 کې واپس پاکستان ته راغلو. په پنجاب یونیورسيټي نه تاریخ کې ایم وکړو او په دغه موده کې د دوی والد په تاریخ کې ایم کړو. بیا وروسته دوی وکړو. په دغه موده کې د دوی والد محترم محمد احسان صاحب دهلوي په کال 1955 کې وفات شوی. دوی له په غانا کې چې دوی والد وفات شوی وو. په کال 1961 کې دوی بیا د دوی تقرر بیا غانا کې شو او بیا دوی دلته په کال 1968 پورې د دین د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د حضرت المسیح ثالث رحم الله تعالی د منظوره نه پس دوی د حضور چې کوم د یورپ سفر و د هغه وخت کې دوی په مسجد مبارک ربوه کې د ماښام مونځ نه پس یو د تلقین عمل مجلس قیام شو چې د هغې زیر انتظام به هره ورځ د 15 منټو یو تربیتي تقریر کېدو. د دغه پروګرام آغاز په 9 جولای شوی و. ډېر په دلچسپۍ به دا اورېدل کېدو. علمي اجلاس به و. په دغه مجلس کې چې کومو د سلسلې د عالمانو مشرانو عالمانو تقریرونه شوي نو په هغې کې دوی هم شامل وو. د جلسه سالانه په موقع د تقاریرو د ترجمانۍ نظام چې قایم شو نو حضرت المسیح ثالث رحم الله تعالی د تقریرونو د انګریزي ترجمه کولو سعادت هم دوی ته ترلاسه شوی دی او د ربوی آخري جلسې پورې دا ډیوټي به دوی ترسره کوله. د پروفیسر سعود خان صاحب دهلوي په شاګردانو کې مکرم عبدالوهاب آدم صاحب د غانا او بی کې اردو صاحب چې دلته پاتې شوي دي دوی پکې شامل وو. په کال 1958 کې دوی پاکستان ته واپس راتلو نه پس حضرت المسیح ثالث د پروفیسر سعود احمد خان صاحب دهلوي د تعلیم الاسلام کالج کې ورته د په کال 1909 کې د تدریس ذمہواري سپارلې وه. حضرت المسیح رابعي رحم الله تعالی په پروفیسر سعود خان صاحب په جامعه احمدیه کې یو کال لپاره د انګریزي استاد مقرر فرمایلی و چې کله د دوی تقرر په جامعه احمدیه کې وشو نو هغه وخت هم دوی په تعلیم الاسلام کالج کې د پروفیسر په تور د خدمت توفیق ترلاسه کولو او په 2 مارچ کال 1980 دوی په جامعه احمدیه کې د ډیوټي آغاز کړی و. یو کال پورې دوی د خدمت کړی و. د پروفیسر سعود خان صاحب دهلوي باره کې د هغوی مشر ورور مسعود خان دهلوي صاحب چې د الفضل مدیر هم پاتې شوي دي او څو کاله مخکې وفات شوي دي هغوی به دا وي چې زموږ ورور سعود احمد یو موبایل لایبرري ده ډېر معلومات لري علمي انسانو. د دوی لور راشده صاحب لیکي چې زما والد صاحب ډېر حلیم الطبع ډېر زیات منکسر المزاج او متبحر عالم و. ډېر عبادت گزاره و تهجد گزاره و. د مېلمنو به ډېر خاطر کولو. ډېر متواضع انسان و. حقیقت دا دی چې هغوی څنګه لیکلي دي همداسې ووایي. د دوی وراره نفیس احمد عتیق صاحب چې د سلسلې مربي دي هغوی دا وایي چې ډېر منکسر المزاج او متقي و. په خدای توکل لرلو. یو نیک او ساده انسان و. د دوی وفا او د دین د خدمت جذبه د ټولو واقفینو لپاره یو مثالي رنګ لري. دا لیکي مربي صاحب چې یو ځل خاکسار ته دا وایي چې د جامع او د نور ټول سهولتونه صرف د ضرورت په غرض استعمالول پکار دي. فیشن تکلف آسایش پرستی دا واقفي زندگی سره نه ښایي. د دې په ژوند کې د حیا پهلو هم ډېر نمایانه و. د سعود خان صاحب شاګرد آی کې الیاسي صاحب لیکي د غانا دی چې سعود صاحب کال 1955 نه تر 1955 پورې د تعلیم الاسلام سیکنډري سکول کوماسي بالکل ابتدایي اسسټنټ هیډ ماسټر یا نائب پرنسپل او ډاکټر اس پی احمد صاحب د دې وړومبي هیډ ماسټر او سعود صاحب انګریزي ژبه انګریزي تاریخ او د یورپ د تاریخ یو ډېر مهنتي او جید عالم و. دوی به دا سبق ښودلو. بیا لیکي دا غانیان ملګري چې تر څو چې د دوی د انګریزي ګرامر تعلق دی نو په خاص د جملو د تجزیه کې خو د دې په شان څوک نه و او زما جمع کولو کې د دوی ډېر لوی کردار دی. مبشر ایاز صاحب چې د جامع پرنسپل دی د سینیر سیکشن هغوی لیکي چې پروفیسر سعود خان صاحب ډېر منکسر المزاج مشر او عالم و د سلسلې او په کومه موده کې به دوی په جامعه احمدیه کې سبق ښودلو نو
نو موږ عمل ته سبق ویلو د جامعې په آخري کال کې به دوی همیشه په وخت د جامعې آخري کال پورې دوی همیشه په وخت کلاس ته براتلو چې کله به پیریډ ختم شو تر آخري منټه پورې به دوی سبق ودلو د لکانو کوشش به دا چې ځنه وخت په دې په خبرو کې ولګي خو دې خو سبقونه ویلې شو خو دې د سختۍ یا د غصې کولو په ځای ډېر په حسن انداز کې به دوی دا خبره یو طرف ته کا او تدریس سلسله به دوی جاری ساتله دوی چې یو خبره ما نوٹ کړې ده چې د دې پسته کې د واقفي زندگی الکانو ډېر احترام او په کلاس کې به چې د په سختۍ څخه خبره کوله مو نو دغه د عزت نفس او د وقار په خیال دوی ساتلو او بیا لیکي چې د اف ډي په ابتدایي کلونو کې چې کله مختلف پروګرامونه ریکارډ کېده نو سعود خان صاحب د سیرت النبی پروګرامونه ریکارډ کړي وو او دوی د عمر نه زیات خو د ټول پروګرامونه به دوی ډېر په مهنت په خپل تیارول او سوالونه بیا موږ کې تقسیم کو په خپل لاس به ټول سوالونه لیکلي وو او چې کله په ماحول بس بلک څه خراب هم شو په د پروګرام جوړېدو په ټایم کې بس باسه مو شو چې داسې نه دی کول پکار خو داسې دوی دومره حلیم معجز انسانو چې دوی به چې رمتندې نه تریوېدو او چې هم د دې تلخ خبره ده چې نه اورېده دي نه او قبل چا به هم کړو ډېر په آرام به چې چېرته نه به پروګرام ودرېدلی هملته به دوی بیا ریکارډنګ شروع کړو پروفیسر سعود خان صاحب د وفات نه پس دوی په ګاونډي یو فضل الهي ملک صاحب هغې دا اظهار کړی دی او ډېر په جړا ویلی دی چې داسې ګاونډیان هر چاته نه میلاویږي ډېر ساده مزاج او عالم انسان و د دوی په پسماندګانو کې یو لور او دوه زامن دي د دوی یو زوی سعد سعود صاحب په انګلستان کې د یو جماعت صدر په طور هم خدمت کوي لګیا دي خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي او حقیقت کې د دې باره کې چې څه لیکل شوي دي لکه څنګه چې ما مخکې مو حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما مخکې مو چې دا ټولې خوبۍ په دې کې ډېرې زیاتې وي خلافت سره د انتهایی د مینې او د اطاعت تعلق او غیر معمولی معیار و خدای پاک دې د دې اولاد او نسل له هم خلافت سره او د جماعت سره دې تل وابسته وساتي او د دوی درجات دې اوچت کړي او حضور فرمایي چې د لمونځ نه پس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر